بسم الله الرحمن الرحيم. والمقتول ميت بأجله، وجل شوی مړ دی په خپل اجل. مقتول هغه چاته وای چې د بل چا په فعل ووجل شي، نو دا وجل شوی مړ دی په خپله نیټه مړ دی، دا نه چې دا نیټه بل چا را لنډه کړې ده، دقه نیټه ورته مقرره وه. اجل څه ته وایي؟ ای الوقت المقدر لموته، هغه وخت چې د مرګ دپاره مقرر دی. لا داسې نه ده کما زعم بعض المعتزله، چې بعضې معتزله او څنګه زعم کړی و. بعضې معتزله او څه ویلي دي؟ هغوی وایي من ان الله قد قطع علیه الاجل، الله په ده نیټه غوسه کړه. نیټه خو یې 10 کاله بعد د مړه کېدلو، خو دې ډز سره د ده نیټه غوسه شو. منګه وایو نیټه نه ده غوسه شوې، بلکې په خپله نیټه مړ شوی. لنا زمونږ دلیل دار ان الله قد حکم باجال العباد، یقینا الله تعالی تحقیق سره فیصله کړې ده په نیټو د بندګانو. علامه په هغې طریقې سره عالمه چې دی پې پوی دی، من غیر تردد، بغیر د تردد او د شک نه. وبانه بله خبره دا ده اذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون. خدای قرآن کې وایي چې کله د دوی نیټه راشي وقت مقدر لاجله، نو نه وروسته کېږي یوه لحظه او نه مخکې کېږي، بلکې په خپل مقرر وخت سړی مړ کېږي. نو مقتول هم په خپل مقرر وخت سره مړ دی. معتزله وایي الله تعالی مقتول ته نیټه را لنډه کړې ده، او هغه کومه نیټه چې ده هغه یې قطع کړې، غوسه کړې ده منځ کې. د هغوی دلیل څه دی؟ واحتجت المعتزلة، معتزله او دلیل نیولی بالاحادیث الوارده، پاغه احادیثو چې وارد دي په دې خبره کې چې ان بعض الطاعات یزيد فی العمر، بعض طاعتونه عبادتونه زیادت را ولی په عمر کې. حدیث کې دی چې څوک د مور او پلار عزت کوي خدای به عمر زیات کړي. بل حدیث کې دی چې د چا خوښه وي چې د عمر د زیات شي او رزق د زیات شي، نو د فلیصل رحمه، رشته د قایمه. نو دې نه معلومیږي چې نیټه اوږدېږي. تا ته کومه نیټه مقرره ده د مور او پلار عزت دې وکړو، نو نیټه دې اوږدېږي. نو چې اوږدېدی شي راکمېدی هم شي. دویم دلیل وبانه لو کان میتا باجله، کچره دا مقتول په خپله نیټه مړی، لما استحق القاتل ضمن ولا عقابا ولا دیتا ولا قصاصا، بیا ولې مستحق شه قاتل د بدی چې موږ ورته بدي وایو، عذاب خدای ولې ورکوي، دیت پې ولې راځي، او که عمدي نو قصاص پې ولې راځي. چې دی په خپله نیټه مړ شه نو قاتل پکې څه ګناه ده؟ اذ لیس موت المقتول بخلقه ولا بکسبه، ځکه د وجل شوي مرګ خو د قاتل په کسب هم نه دی، او قاتل پیدا کړی هم نه دی، نو قاتل پې بیا رانیسي ولې؟ دا معتزله وایي. والجواب عن الاول، د اول مسئلې نه د دې د استدلال نه جواب دا دی. اول استدلال دا و چې په عمر کې زیادت په طاعت سره راځي، نو کمی هم پکې راځي، نیټه بدلېدی شي. دې ته جواب دا کوي لکه دا زیادت او کمی چې په عمر کې راځي دا فی علم الله دی، زمونږ په علم کې نشته. خدای دا لیکلی دی که زید چرې د مور او پلار عزت وکړي نو د ده به 80 کاله عمر وي، او که وي نه کړي نو 80 کاله به وي. هلکه پې پوه شئ.
خو خدای ته معلومه ده چې دی به کوي او د ده 80 کاله قطعا عمر دی، نو د ده عمر قطعي 80 شي. نو دای ملائکو ته لیکلي که نه، که دی چارې د مور پلار عزت وکړي نو د ده 80 کاله، او که ونه کړي خدای ته خو پته ده که نه چې کوي یا یې نه کوي. که کوي یې قطعا د زید 80 کاله دی، او امر یې نه کوي قطعا د ده 80 کاله دی. هلکه تاسو پې پوه شئ، نیټه خو معلومه ده که نه، نیټه کې خو کمی بیشی نه دی راغلی، البته لوح محفوظ کې لیکل داسې شوي دي، دا د ملائکو د علم مطابق چې هغوی پوه شي. هلکه پې پوه نه شوئ. والجواب عن الاول دا دی چې ان الله کان یعلم، الله پوهېږي انه لو لم یفعل هذه الطاعه، که دا سړی دا کار ونه کړي لکان عمره 40 سنه، د ده عمر به 40 کاله، لکنه علم، لیکن خدای پوهېږي چې انه یفعلها، دا کار کوي، ویکون عمره 70 سنه. فنسبت هذه زیادت الى تلک الطاعه، د دې زیادت د عمر نسبت د عبادت ته وشو بناء علی علم الله تعالی، دا خبره بنا د خدای په علم، انه لولاها لما كانت تلك زیاده، که دا طاعت نه وی نو دا زیادت به نه وی، او خدای ته پته ده چې طاعت شته او زیادت هم ورسره شته. دین دلیل د دې دا چې مقتول په خپل اجل مړ دی او قاتل ته پکې څه دخل تخلیقا او تکسیبا نشته، نو قاتل بیا ولې رانیسي؟ واني ثاني د دویم نه جواب دا دی چې ان وجوب العقاب والزمان، وجوب د عذاب او د تاوان په قاتل تعبدی دی. تعبدی به دا اطاعت د بنده دی د رب. غلام ته مولا ووایي دا کار وکړه، دا ګټې دلته راوړه، نو غلام ته دا حق شته چې ووایي په ګټو سکې؟ نه، به دا تعبدي دی. خدای ویلی دی چې قاتل راونیسئ، بس موږ له نه دي په کار چې ووایي چې ولې رانیسو، ده څه ګناه کړی. ولې لارتکابه المنهي، ځکه ده کسب کړی دی د هغه څه چې د کم نه منع شوی دی. وکسبه الفعل الذي، او ده هغه کار کړی یخلق الله تعالی عقیبه الموت، چې د هغې نه وروسته د مرګ واقع کېږي په طریقې د جر یا د عادت سره. فإن القتل فعل القاتل، ځکه قتل خو د قاتل فعل دی کسبا وإن لم یکن خلقا، اگر که خلقا نه دی. هلکه اوس د دهري ذهنیت ډېر شوی. څو ورځې مخکې رکشه کې کېناستم بخښونه، نو هغه رکشې والا را سره تعارف وکړی، زه کالج کې سبق وایم، او بس چې اتوار ورځ وه، او بس د ټیم نه وروسته بیا رکشه چلوم. بیا یې ما ته نه تپوس وکړه چې ته څه کوې؟ ما ورته زه مدرسه کې یم. بیا یې زما وایي څو سوالات دي ملوایه، همدقه تپوسونه یې کول چې زما ذهن له دا راځي، او زما ذهن له دا راځي چې سړی را پاڅېږي او بل مړ کي، نو خدای دا لیکلي دي چې دی به د ده نه مړ کېږي، نو دی پې ولې رانیول کېږي؟ نو ما ورته ویل چې دا سړی چې تا ټوپک یې را واخیست او دا سړی واجه، دی دې دپاره تللی و چې خدای لیکلي دي چې دی به زما نه مړ کېږي، زه یې وجنمه چې د خدای تقدیر پوره شي، دې دپاره تللی و. او که نه خپل څه لین دین غوسه یې وه ورته وایي د غوسې د وجې نه بس مل دی په دقه رانیسي. دی په خپله خوښه تللی دی، که خدای مجبوره کړی چې خامخا لاړ شوی په خپله خوښه، نو په دقه یې خدای رانیسي. بیا ډېر د خدای باره کې ډېر سوچونه وو. ما ورته ویل که دې نه مخکې مزه دا ګناهګارېږي، زړه کې راځي اعوذ بالله وایه، او ته پوه یا نه یې که نه وایي. ډېر هلکان دي ټولو ذهنونو کې دا سوالات او اشکالات. تاسو یقین وکړئ چې زمونږ مدرسو دې میدان کې هېڅ خدمت نه دی وړاندې کړی. تاسو یقین وکړئ. پوه بس فضایل کې لګیا وي چې وخېجو که نه، فضایل دا دي صدقه دومره فضیلت لري، او خیرات چې ورکوې دومره فضیلت یې دی، مړي پسې اسقاط شریف دومره ثواب لري. ټول زمونږ د ملیانو دا خبرې دي که نه دي؟ دې میدان کې پاتې راغلي، او که خبرې ورسره وکړو نو د هغوی ذهن
ته اطمینان نشو ورکولی، بلکې هغوی به نورم شکونو کې اچوي، هغوی نورم بدګمانه کېږي. والموت قائم بالمیت مخلوق الله تعالی. بله مسله دا ده چې مرګ قائم دی د مړي پورې، د خدای مخلوق دی. لا صنع للعبد فیه. دا وباسه چې دا شیخ راپه نشي، سوچ وباسه. لا صنع للعبد، نشته اختیار بنده لره په دې کې تخلیقا ولایک، نه پیدا کړی دی او نه کسب کړی، او مبنا د دې په دې ده چې موت وجودي دی. موت وجودي دی که آدمي دی؟ نو یو قول دار چې موت وجودي دی بدلیل قولی تعالی خلق الموت والحیات. خدای مرګ او جن پیدا کړی دی، او خلق نه متعلق کیږي د آدمي پورې، خلق د وجودي پورې. خلق د څه شي کیږي چې نشته شي. والاکثرون او اکثر ملایان د متکلمینو علا په دې خبره دي چې انه آدمی، دا مرګ څه شی دی؟ آدمی دی. عدم الحیات کو معنا د خلق الموت دار چې قدره، خدای اندازه کړی دی مرګ، او تقدیر دا متعلق کیږي د وجودي او آدمی دواړو سره. نو خلق الموت معنا چې قدر الموت شي، نو بیا مرګ آدمیم کېدی شي.